فقال یا محمداه فانتشرت. د ادب المفرد عبارت داد چې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما خپه مبارک ود شوی وا. فقیل له د تویل شو اذكر من احب الناس الیک، هغه څوک یاد کا چې هغه ته په ټولو خلکو کې زیات محبوب وي. فقال یا محمداه، نو د یا محمدو اوی فانتشرت په مبارک کولاو شو. نو دغه تم په معنا وصفي سره راغلی. او په مرقات جلد نمبر 1 صفحه 51 کې مولا علی قاری رحمت الله علیه او دارنګ په فتح الملهم شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحه 54 کې علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لیک او دارنګ د شرح جامی په شرح عبدالغفور کې ټول دالی کلی دي چې قصد به معنى الوصفي دون المعنى العالمي. دلته کې یعنی قصد شوی دی نو دا په معنا وصفي سره شوی دی، نه په معنا عالمي سره. دارنګ په القول البدی کې امام سخاوی رحمه الله لیکي او په فضائل درود شریف کې مولانا زکریا صاحب هم دا نقل کړی دي چې حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیه د نبی علیہ السلام مجلس ته په خوب کې راغلی او نبی علیہ السلام ورته پاسید او بیا چې د پتندی باندې خپل ک چې کله د نبی علیہ السلام مبارک نه تاسو شو چې د بغداد خلق خود ته لیونی وي او تاسو مبارک ورته پاسیدای او پتندی مبارک باندې خپل ک. نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک جواب ورک چې دا مې زکه داسې وکړه چې د هر فرض من رستو د دعا آیاتونه د سورې توبه لولي چې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. او بیا درې کرته دا درود شریف په ما باندې وای چې صلی الله علیک یا محمد، صلی الله علیک یا محمد، صلی الله علیک یا محمد. وګوره دلته یا محمد راغله دا هم په معنا وصفي سره. حدیث مبارک کې راغلی دی چې وتؤمن بالقدر خیره و شره. په دې جملې سره په هغه خلکو باندې رد شوی دی کوم چې د تقدیر نه منکر خلق، لیکن د شر خالق اهرمن او د خیر خالق یزدان غني. کوم چې د مجوسیانو عقیده ده، د مؤمن عقیده داسې پکار ده چې د شر او خیر خالق صرف الله پاک جل مجده دی او کاسب انسان. او مؤمن دا عقیده وساتي چې کوم تفصیلات په خارج کې راځي داغي یو اجمالی نقشه ده، داغه نقشه مطابق ټول تفصیلات ښکارا کیږي په دې تقدیر سره. دارنګ عن الایمان کې ایمان اصطلاحي مراد او په ان تؤمن کې ایمان لغوي یعنی منل مراد. ځکه چې په دې کې راغلي ان تؤمن دغه دا وتؤمن بالقدر خیره و شره او التا الایمان راغلی. نو دا تؤمنه چې ده دا ایمان لغوی یعنی منلتنا مراد. لہذا دا تعریف الشی بنفسه هم نه ده او په دې کې دور هم نشته. په تمام فرشتو په انبیاء کرام او په کتابونو باندې اجمالی ایمان کافی ده او په قرآن او صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم باندې تفصیلی ایمان رول لازم ده. همدارنګه هر ښه او بد کارونه چې مونږ کوو دا د الله پاک په علم کې د مخ کې ندي او تحریر کړي شوی دی چې په دې وخت کې به فلانه دا فلانه کار کوي. دا د تقدیر مطلب دی او د تقدیر معنا دا اندازا. او تقدیر په درې قسمه باندې: تقدیر مبرم، تقدیر مشابه مبرم او تقدیر معلق. په مبرم کې تبدیلی نه راځي او په دې نورو دوو کې تبدیلی راځي، په مشابه مبرم او معلق، په دعاګانو سره هم او په اعمال صالحه سره هم. ابلیس دعا کړې و شیطان، داغه دعا قبول شو، داغه په دعا سره داغه عمر ډیر شو. فإنک من المنظرین. الله ورته فرمایل د حضرت آدم علیه السلام په دعا سره داود علیه السلام عمر د 80 کال نسل ته ورسید. دعا کړې و نو په دعا سره عمر هم زیاتی، په دعا سره رزق کې برکت هم راځي
هغه تقدیر کې څه لیکلی شوي هغې کې بدلون راځي. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیر چې بدلیږي دا مشابه مبرم او معلق بدلیږي، مبرم نه بدلیږي. په قضاء مبرم باندې پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او لوی لوی کبار اولیاء کرام رحمه الله د دنیا نه لاړه، هغې ته قضاء مبرم وایي. اوس په حدیث مبارک کې راغلی دی اخبرنی عن الاحسان. اخبرنی عن الاحسان. د صلې نه بغیر کله چې د احسان لفظ راشي نو د هغې مفهوم اخلاص، او که د صلې سره راشي نو بیا هغه د خوالي په معنا سره او د انعام په معنا سره راځي. لکه احسن الیه ای انعم علیه. په لغوي شکل احسان د خوالي په معنا سره، او د دې اصطلاحي تعریف هغه دی کوم چې په حدیث شریف کې راغلی. علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلی دي چې دلته احسان ظاهري معنا مراد نه ده، بلکې په اولنۍ جمله کې د حق د مشاهدې بیان مقصود دی، او د کومې مطلب چې دا دی چې د عبادت په وخت کې په عابد باندې داسې کیفیت ښکاره کېدل لازم دي گویا چې دی واقعي د حق مشاهده کوي، الله په خپلو سترګو باندې ویني. اگر چې د الله لیدل په دنیا کې ناممکن دي سوای د حضور علیه السلام مبارک نه د نور چا دپاره چې په خپل د سر په سترګو الله ویني. بلکې بعضې کتابونو لیکلي دي چې یاره رؤیت ممکن دی خو لیکن زموږ سترګې د هغې قابل لایق نه دي. او بله دا ده چې په عبادت کې د شوق او ذوق د عظمت او حیا او د مکمل درجې استغراقي کیفیت پکار دی. اگر که په دنیا کې فی الحقیقت د حق د ذات مشاهده څوک کولی نشي، لیکن د ده ذوق او شوق به دا وي چې گویا کې زه الله په خپله باندې وینم، دی به الله ته داسې ولاړي. او دویمه جمله کې د حق د مراقبې طرف ته اشاره ده چې اگر که ته په دنیا کې مشاهده خو نشي کولی، لیکن کم از کم دا سوچ خو وکړه چې حق تعالی جل مجده هغه ما ویني. نو داسې ورته ودرېږه. ته چې د یو افسر مخې ته ولاړې نو څنګه داسې نیغ ولاړې، نه خوځې او نه څه کې، هغه ته ډېر متوجې. نو چې د احکم الحاکمین دربار کې ولاړې نو سله ځانونه ګرې، سله چې دی بیا ګورې د محرابونو ته او بره دیوالونو ته ولاړ په مانځه کې او ګرځې په کیسه خانه یې. نو داسې ورته ودرېږه چې یاره هغه خو ما ویني که نه، که زه نه وینم هغه خو ما ویني. اوس گویا چې په اوله جمله کې د مقام شهود ذکر دی او په دویمه جمله کې د مقام غیبوبت ذکر دی. د دواړو نه مراد اخلاص پیدا کول دی. دلته د عابد د دو حالتونو ذکر شوی دی چې ارفع او اعلی حالت د مشاهدې دی او ادنا حالت د مقام د مراقبې دی. فاخبرنی عن الساعه، حدیث شریف کې راغلی چې فاخبرنی عن الساعه، ما ته د قیامت خبر راک. دا د وقوع قیامت په باره کې نه دی، ځکه چې د قیامت وقوع خو یقیني او قطعي ده، بلکې دا سوال د وخت د تعین دپاره چې په کومه ورځ، په کوم تاریخ، کومه میاشت، کوم کال کې به قیامت. په خبره پوهېږئ؟ دا سوال د وخت د تعین دپاره چې په کومه ورځ، په کوم تاریخ، کومه میاشت، کوم کال کې به قیامت وي. دې نه معلومه شو چې حضور علیه السلام مبارک ته الله د قیامت علم ورکړی و، ولې چې د پوهې سړي نه تپوس کېږي. په خبره ورسېد. حضور صلی الله علیه وسلم په نورو موقعو کې د قیامت ورځ هم ښودلې، میاشتې هم ښودلې، د تاریخ هم ښودلې چې قیامت به د جمعې په ورځ وي، د محرم په میاشت کې وي او په 10 تاریخ باندې به وي. دا نبی علیه السلام فرمایي. ګوره ټولو خبرو علم ول الله ورکړی. په حدیث مبارک کې راغلی دي چې قال مل مسئول عنها باعلم من السائل. دلته د علم نفي نشته، یعنی بیا به فرمایلو چې لا اعلم، زه نه پوهېږم، بلکې د علم د زیاتوالي نفي ده، یعنی ما تر دې باره کې تا نه زیات علم نشته. مقصد دا دی چې ای جبریل علیه السلام دلته خو د خلکو مجمع ده، صحابه کرام را جمع دي او علم د قیامت د اسرار الهیو نه دی،
نو دا راز په ما باندې ولې د هغوی په مخ کې فاش کې ته هم الله منع کړې زه هم منع کړی یم چې دا به نه ښایي تفسیر ساوي کې لیکلي چې د قیامت علم الله پاک نبی علیہ السلام مبارک ته ورکړی و حدیث مبارک کې فاخبرني عن اماراتها د دې مطلب دا دی چې کچره د قیامت خبر را کول خلاف مصلحت وي نو بیا د قیامت خصوصي علامې خو راته وښایه د الله محبوبه ټیک د قیامت هغه مصلحت دی مخایا علامې خو راته وښایه په حدیث مبارک کې راغلی چې قلت الله ورسوله اعلم حضرت عمر فرمای ما ورته وی چې الله او رسول په دې باندې ډیر ښه پوهیږي اعلمو صيغه د اسم تفضیل دا د صحابه کرام ادب چې علم الله او رسول صلی الله علیه وسلم دواړو تسپاری علم الله او رسول صلی الله علیه وسلم دواړو تسپاری دا د هغې ادب دی دینه دو مسلې مونږ ته ثابت شي یو دا چې د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر د الله د ذکر سره ملاول شرک نه دی بلکې د صحابه کرامو سنت دی او دا ویلی شي چې الله او رسول ښه پوهېږي الله او رسول دې په تا فضل وکړي الله او رسول دې تا خوشحاله کړي دا هر ټیم کې ویلی شي دویم نمبر دا چې حضور صلی الله علیه وسلم پیژندو چې دا جبرائیل علیه السلام ګنې بیا به یې ورته ویلي چې ما ته هم پته نشته چې دا څوک نه حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایل تا وپېژنې دا سړی څوک قلت الله ورسوله اعلم فقال هذا جبريل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا جبرائیل علیه السلام قال فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم یعنی دې د پاره راغلی چې ستاسو مخکې ما نه سوالونه وکړي او تاسو ته جوابونه واورئ او دین زده کوئ دې نه معلومه شو چې په مسلمانانو باندې د حضور صلی الله علیه وسلم اطاعت واجب دی د جبرئیل علیه السلام اطاعت په واجب نه دی ځکه چې جبرئیل علیه السلام حاضرینو ته داسې ونه فرمایل چې خلکو ګورې زه جبرئیل علیه السلام یم د منتها نه راغلی یم او ما نه دا فلانې فلانې خبرې زده کوي بلکې د حضور صلی الله علیه وسلم په خوله مبارک هغوی ته دا ټولې خبرې واورولې چې د خلکو دپاره قابل قبول وي فی خمس لا یعلمهن الا الله په آخري مرحلو کې فرمایلی چې فی خمس لا یعلمهن الا الله یعنی د قیامت د هغه پنځو علومو نه دی علوم خمسو نه چې هغه د الله نه بغیر بل چاته معلوم نه دي شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله په لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح صفحه 73 کې لیکلي دي چې والمراد لا يعلم بدون تعلیم الله منه چې دا د الله د تعلیم نه بغیر چاته معلوم نه دي چې الله ورته ښیي نو بیا ورته پته شته د پنځو واړو نو د دې مطلب دا دی چې دا علوم خمسه د قیاس تخمینه په حساب سره چاته معلومیږي نه صرف وحی الهی سره د دې پته لګي د دې پنځو واړو څیزونو باره کې حضور صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دی په حدیثو کې راغلی دی کاتب التقدیر فرشتې ته او ملک الموت ته دا علوم ورکړي شوي دي حضور صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ بدر نه یو ورځ وړاندې په ځمکه څوارلس کرښې ولګولې ګول دایره او وی فرمیل هذا مسرع فلان هذا مسرع فلان هذا مسرع فلان سباله بدل تفلانه کافر سردار مرداریږي دلته فلانه کافر سردار مرداریږي د څوارلس سردارانو نمونه غستیو صحابه کرام ځان سره نوٹ ک شپه چې 13 شوا سباله جنگ بدر وشو او رال وی کاته هغه سرداران په کر خو د پاسه مردار پراته دا نبی علیہ السلام یو ورځ مخکې صحابه کرامو ته خبر ورکړی نو دا د علوم خمسونو وما علی الا البلاغ المبین درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وای اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ